برابر کریں. السلام علیکم. زما استاذ ناس ډېر لوړ مشرانو ما ته په خامخ زما مشرانو حضور او کشرانو بچو ډېر په تفصیل سره خبرې وشوې او چونکې د اردو دا خبره کوله میډیا ده نو زه به یو سر کې یو څو خبرې په اردو کې کوم بیا تاسو مونږ تنظیمي خبرې کول غواړو ځکه چې تنظیمي خبرې لږ ډېر پکار دي کیونکہ میں جب پشاور سے آ رہا تھا تو اسی وقت احسان اللہ احسان کی ٹی وی پہ خبر چل رہی تھی تو مجھ سے میڈیا والوں نے پوچھا کہ یہ وہ احسان اللہ احسان ہے جو کہ 2010 میں آپ کے بیٹے کو شہید کیا گیا تو اس نے اعلان کیا کہ یہ ہم نے کیا. تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو میں نے جواباً عرض کیا کہ صرف میرے بیٹے کی بات نہیں ہے، اگر میں اپنی بیٹی کی بات کروں تو شاید یہ میرے ذاتی جذبات ہوں، لیکن جب میں اس وقت بات کروں گا تو قوم کی نمائندگی کے حوالے سے بات کروں گا. احسان اللہ احسان نے بہت سارے مسجدوں کو ویران کیا، نمازیوں کو شہید کیا. اس نے بازاروں کو ویران کیا، بازار میں سودا صرف خریدنے والوں کو شہید کیا. یہاں تک کہ ہماری سیکیورٹی ایجنسیوں کو، پولیس کو، فوج کو انہوں نے شہید کیا. ہمارے اسکولوں میں ننھے منھے بچوں کو شہید کیا. اور آج وہ جس ٹٹائی سے بیٹھ کے ٹی وی پہ کہہ رہے ہیں اور اعتراف کر رہے ہیں تو یہ پہلی دفعہ اعتراف نہیں ہے. جب بھی کوئی واقعہ ہوا تو اس نے خود اعتراف کیا. میرے بیٹے کی تو بات الگ ہے کہ وہ فضل اللہ نے FM ریڈیو پہ اعلان کیا تھا، بیت اللہ مسعود نے مانا تھا، وہ ایک الگ داستان ہے، میں آپ سے بعد میں بات کروں گا. لیکن میڈیا کے حوالے سے میں اتنا ضرور کہوں کہ جب ملزم ہو اور وہ اعتراف کرے تو وہ مجرم بن جاتا ہے. آج احسان اللہ احسان از خود گواہی دے رہا ہے کہ میں نے آج پاکستان میں جتنا خون بہا ہے وہ میں نے بہایا ہے، راہ کے کہنے پہ اور فلاں کے کہنے پہ اور فلاں کے کہنے پہ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آج خود وہ آیا تو تمام گناہیں معاف ہو گئی؟ اس کا وہی علاج ہے، شاید پانسی بھی بہت کم علاج ہے. یعنی سزا اگر ہو بھی تو پانسی بھی بہت ادنا سا لگتا ہے، لیکن ایسی سزا ملنی چاہیے کہ لوگ رہتی دنیا تک یاد رکھے کہ یہ تو ایک احسان اللہ ہے، اس کی طرح ہزاروں ہوں تو ہزاروں کو پانسی پہ چڑھاؤ. اس کے لیے کوئی جن ماؤں کی گود کو انہوں نے ویران کیا، آج احسان اللہ نے اپنے الفاظ سے ان کے زخموں پہ نمک چھڑکا ہے. کوئی اس کو یہ نہ کہے کہ اس نے اعتراف کر کے اس کو معاف کیا جائے گا. قوم کے بچے مرے ہیں، لہذا قوم کے بچے مارنے والے یہ تو حکمت عملی ہے. اگر وہ تنظیم کے حیثیت سے تمام دہشت گرد یہ کہے کہ ہم ہتھیار ڈالتے ہیں، امن و امان اور قانون کی بالادستی کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کے بعد کوئی واقعہ نہیں ہوگا، تو یہ تو الگ سی بات ہے کہ حکومت مذاکرات کر سکتی ہے. لیکن انفرادی طور پہ
یعنی یہ حکمت عملی ہے کہ وہ لوگ جو کہ 10 اور 15 سال جانوروں کی طرح لوگوں کا خون بہائے اور پھر آ کے کہے کہ یہ شاعر بھی ہے، یہ بڑا ادیب بھی ہے، بڑا نفیس بھی ہے، اور ہماری میڈیا پہ بیٹھ کے وہ یہ بات کرے، کاش اس میں صرف مجھے وہ دن بھی یاد ہے کہ جب پشاور پریس کلب پہ خودکش آیا تو ہمارے پولیس کے ایک ساتھی نے گلے سے لگایا اور خود کو اڑایا اور صحافیوں کو بچایا۔ اگر وہ صحافیوں تک پہنچتا تو شاید آج پشاور کے صحافیوں میں کوئی بھی زندہ نہ ہوتا۔ یہ مجھے آج بھی یاد ہے۔ لہذا مجھے اپنی پولیس کی قربانیوں پہ فخر ہے کہ انہوں نے بڑی فشانی سے یعنی اس کا مقابلہ کیا۔ لیکن یہ صرف اتنا یاد دلاؤں کہ احسان اللہ احسان جو کہ میرا آج بھی پشتوں پہ یہ سوشل میڈیا پہ وہ بیان چل رہا ہے جو میں اردو میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ آتے وقت پشاور میں نے کہا تھا، اور ہم ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ جو لوگ پیار بانٹتے ہیں وہ نہیں ڈرتے، جو امن کے متوالے ہوتے ہیں وہ نہیں ڈرتے، جو عدم تشدد پہ کے پیروکار ہوتے ہیں وہ نہیں ڈرتے۔ ڈرتے وہ لوگ ہیں جو تشدد کرتے ہیں، جو لوگوں کا خون بہاتے ہیں، وہ یعنی ڈرنے والے لوگ ہیں۔ اسٹالن سے دنیا میں کوئی بڑا ظالم نہیں گزرا۔ اس کی بیٹی نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ میرا باپ بڑا بزدل تھا، وہ لوگوں سے ڈرتا تھا کہ یہاں کے مجھے نہ مار دے تو اپنے ڈر سے پہلے اس کو مار دیتا تھا۔ یہ ڈرپوک لوگ ہیں جو انسانوں کو مارتے ہیں، بہادر وہ لوگ ہیں جو انسانوں کو مارتے ہیں۔ لہذا میں پاکستان کی بقا کے لیے یہ بات ضرور کروں گا کہ دہشت گردوں کے حوالے سے ہم نے آرمی پبلک اسکول کا بچوں کا جو نذرانہ پیش کیا، کاش ہم پیش نہ کرتے۔ اس میں سے ہماری ایک ٹیچر جو کہ وہ بچ نکلی تھی، لیکن جب بچوں کی چیخ و پکار کی آواز سنی تو وہ پلٹ کے اسکول میں آئی کہ میرے بچے مر رہے ہیں اور میں باہر زندہ رہوں۔ تو جب وہ اندر گئی تو اس کو بھی سر پہ گولیاں ماری اور سینے پہ گولیاں ماری۔ ہمارے مرد نہیں، ہمارے عورتیں بھی اتنی بہادر ہیں کہ اپنے دھرتی کے لیے جان نچھاور کرتے، ڈرتے نہیں، پیچھے رکھتے ہیں۔ لہذا پاکستان کے ماؤں نے، بہنوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے، بیٹوں نے، ہماری سیکیورٹی ایجنسیوں نے، ہمارے عوام نے، تمام مکتبہ فکر کے لوگوں نے قربانیاں دی۔ آج دہشت گردوں کو اس شکل میں پیش نہ کرو کہ وہ ہیرو بنے۔ دہشت گرد ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہو۔ دہشت گردوں کا نہ کوئی ایمان ہے، نہ قوم ہے، نہ ان کا کوئی۔ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا حدیث شریف ہے کہ بے گناہ انسان کا خون کسی نے نہیں بہایا تو یہ تمام انسانیت کی قتل ہے، قتل ہے۔ اس نے مسلمان کی بات نہیں کی، انسان کی بات کی۔ انہوں نے تو مسلمانوں کو بے گناہ معصوم مسلمانوں کو، نہتے مسلمانوں کو، نماز پڑھتے ہوئے مسلمانوں کو شہید کیا۔ اس کو کس طریقے سے راستہ دیا جائے گا؟ اس کو مثالی پھانسی دی جائے اور چوک پہ لٹکایا جائے تاکہ یہ لوگوں کے لیے مثال۔ اور بعد میں آج جو ایک فضا چل نکلی ہے کہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا۔ ہم بدقسمت لوگ ہیں۔ پاکستان ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ مجھے کرسی ملے، لیکن اس کا مزاج جمہوری نہیں ہوتا۔ الیکشن ہوا، جس نے جیتا چاہے تمہیں پسند ہو نہ ہو، جس کی اکثریت ان کو 5 سال پورے کرنے دو۔ یہ کیا ڈرامہ رچا ہے کہ حکومت کے اگر گلا ہے تو عوامی نیشنل پارٹی کو ہوگی کہ ہمیں الیکشن لڑنے نہیں دیا گیا۔ ہم پہ خودکش دھماکے ہوئے، سرخ جھنڈا جو لہراتا تھا اس کے سینے میں گولی پیوست کی جاتی ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ مائیں ایسی ہو جو یہ ہمارے عوامی نیشنل پارٹی کے بیٹوں کو جنے کہ وہ جھنڈے لگا کے مرتے رہے لیکن وہ پیچھے نہیں۔
ہم نے وہاں پہ جو لڑائی لڑی وہ تو پاکستان کی بقا کی لڑائی لڑی. یعنی آج ہمارے ملک میں امن ہونا چاہیے, جمہوری اداروں کو مضبوط ہونا چاہیے. الیکشن ہوئے تو تب بھی کسی نے نہیں مانا. عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ ظلم ہوا. ہمارے اسفندیار ولی خان نے کہا کہ ہمارے تحفظات ہونے کے باوجود بھی جمہوریت کی خاطر ہم اس الیکشن کے نتائج کو قبول کرتے ہیں. آخر پھر پاکستان میں دیگر لوگ نتائج کیوں قبول نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے کہ ان کے کان میں کوئی کہتا ہے کہ ہنگامہ کر دو, شاید بیچ میں سے جمہوریت کا تختہ پلٹ جائے اور آپ کو خود سمجھ جائے. اپنی لالچ کی خاطر ملک کی مستقبل سے کھیل رہے ہیں. لہذا وہ وقت تو گیا اب پاناما کا, یعنی یہ کرپشن کی بات ہے. ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بھی کرپٹ ہو تو اس کا حساب کیا جائے. ہمارے ملک میں اگر ادارے مضبوط ہوتے, آج نیب مضبوط ہوتا تو یہ کیس سپریم کورٹ میں نہ جاتا. ایف آئی اے مضبوط ہوتا تو یہ کیس سپریم کورٹ میں نہ جاتا. لہذا اس حوالے سے کہ سپریم کورٹ میں اگر کیس گیا تو یہ بھی ہماری حکومتوں کی نااہلی کی وجہ سے کہ ہم نے پارلیمنٹ سے ایسا نظام نہیں بنایا کہ یعنی جو کرپٹ ہے تو اس کو پکڑا جائے. لہذا سپریم کورٹ میں گئے تو سپریم کورٹ کے جج کم بولے, پی ٹی آئی والا زیادہ بولے اور مسلم لیگ نون والے زیادہ بولے. باہر بازار لگایا. کسی ملک میں ایسے ڈرامے نہیں ہوتے. اگر عدالت میں کیس ہے تو اس کو سنا جائے, اس کا انتظار کیا جائے. ایسا نہ ہوا. اور ساتھ میں اعلان بھی کرتے رہے مسلم لیگ نون کے سپریم کورٹ نے جو بھی فیصلہ کیا ہمیں منظور ہے. اور ساتھ میں عمران خان نے بھی کہا کہ جو بھی فیصلہ سپریم کورٹ کرے ہمیں منظور ہے. اور ساتھ میں پیپلز پارٹی والوں نے بھی کہا. فیصلہ آیا تو دونوں نے تو مٹھائیاں بھی بانٹی. مسلم لیگ نون نے مٹھائی بانٹی کہ اچھا ہوا تخت بچ گیا. عمران نے مٹھائی بانٹی کہ 3 ججوں نے کچھ اور کہا, 2 ججوں نے کچھ اور کہا. یعنی عدلیہ کا مذاق اڑانا. سیدھی سی بات ہے کہ آج اگر کوئی کہے کہ میں عدالت کے فیصلے کو مانتا ہوں لیکن جی ٹی آئی کو نہیں مانتا, تحقیقات کو نہیں مانتا, تو سیدھا سادہ کہو کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانتا. جی ٹی آئی تو خود نہیں بنی, وہ تو سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں بنی. تو یہ عجیب سی بات ہے, سپریم کورٹ منظور ہے, فیصلہ منظور نہیں. یہ دونوں اس حوالے سے میں یہ بات اس پہ ختم کروں کہ ہمیں سپریم کورٹ کا فیصلہ منظور ہے. اور ہم نے کہا تھا شاید پاکستان میں اصولوں کی سیاست کرنے کے لیے صرف عوامی نیشنل پارٹی رہ گئی کہ ہم نے جو کچھ کہا اسی کو تسلیم کیا. یہ لوگ بولتے کچھ اور ہیں, عمل کچھ اور کرتے ہیں. لہذا ہم منافقت کی سیاست نہیں کرتے. ہم سیدھی سادی بات کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا آج کا فیصلہ بھی منظور ہے. جی ٹی آئی کے تحقیقات آنے کے بعد جو فیصلہ کرے گا وہ بھی ہمیں منظور ہوگا. چاہے وہ اقتدار پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو ہٹائے, چاہے ان سے کہے کہ حکومت کرو. ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. ہمیں انصاف سے غرض ہے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کو ماننے سے غرض ہے. خدا را اداروں کو مضبوط کرو, شخصیات کو اور انفرادی لوگوں کی بات نہ کی جائے. پھر اس کے بعد یعنی انہوں نے شناختی کارڈ کی یہاں پہ بات کی, اور پھر 2 ایڈریس کی بات. تو شناختی کارڈ میں تو خود 2 ایڈریسوں کی گنجائش ہے. وہ تو کہہ رہے پرماننٹ اور ٹیمپریری. تو تم نے شناختی کارڈ میں رکھا کیوں ہے 2؟ اگر تم نے خود لگتے ہیں کہ 2 اس میں سے آپ کر سکتے ہیں کہ جہاں تم پرماننٹ رہتے ہو وہ ایڈریس لکھو, جہاں عارضی رہتے ہو تو وہ ایڈریس لکھو. تو کیا تم اپنے شناختی کارڈ کو نہیں مانتے؟ اگر تم نے ایک فیصلہ کر رکھا ہے اور تم پختونوں کے حوالے سے اس فیصلے کو نہیں مانتے, تمہارے لیے تمہارے طرح
لاکھ ہزار ہوں گے، لیکن تمہیں ماننا پڑے گا کہ جو فیصلہ ہمارے پختونوں کے حوالے سے آپ کر رہے ہیں یہ ناجائز فیصلہ ہے۔ یہ کون سی بات ہے؟ سارے پاکستان کے 2 ایڈریسوں کو مانا جاتا ہے، پختونوں کے 2 ایڈریس کو نہیں مانتے۔ پھر شناختی کارڈ کو بدلو، سارے پاکستان کے لیے بدل دو۔ تم تو ایک پاکستان میں 2 ایڈریس کو نہیں مانتے، یہاں پہ تو ایسے لوگ وزیر اعظم بنے جس کے پاس پاکستان کی شناختی کارڈ ہی نہیں۔ عجیب سا ملک ہے، جو اپنے ملک پہ جان نچھاور کرتے ان کے لیے مشکلات ہیں، جو ان پہ مہربان ہیں چاہے وہ ملک کے باسی ہو نہ ہو۔ معین قریشی کی آپ کو یاد ہوگا، بیچارہ میں تو نام نہیں لینا چاہ رہا تھا لیکن اب لے ہی لیا ہے۔ اس کے لیے تو والد صاحب ان کے نہیں تھے تو پرانے قبر پہ جا کے خطبہ لگایا کہ ان کا والد معلوم ہی نہیں تھا۔ تو جو لوگ معلوم نہیں ہیں، یا آپ شوکت عزیز کی بات، تو ایسے خدایا ایسے فیصلے نہ کرو جو جگ ہرسائی ہوئی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سارے پاکستان میں تمام پاکستانیوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، ہم پاکستانی ہیں اور پختون کراچی میں بستے ہوں، خیبر پختونخوا میں بستے ہوں، بلوچستان میں بستے ہو یا پنجاب میں، ان کے ساتھ پاکستانیوں جیسا سلوک کیا جائے، غیروں جیسا سلوک ہمیں منظور نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے اور ہمیں اس ملک کا درد اور بیٹا مان کے ہمیں اپنا حق دیا جائے اور ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے۔ اگر تم ہم پہ آئینی اور قانونی راستے بند کرو گے تو تم ہمیں یہ بتانا چاہتے ہو کہ آپ غیر قانونی راستے اپناؤ۔ ہم آئینی اور قانونی راستے اپنانا چاہتے ہیں۔ ہم اس ملک میں انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے پختونوں کا حق مانتے ہیں، اور صرف پختونوں کا نہیں۔ اگر کل کو سندھیوں کے ساتھ ظلم ہوا تو ہم سندھیوں کا حق مانیں گے۔ اگر کل کو بلوچیوں کے ساتھ زیادتی ہوئی تو ہم بلوچیوں کے لیے حق کے لیے لڑیں گے۔ اگر پنجابیوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہم ان کے حق کے لیے لڑیں گے۔ کیوں؟ کہ ہم بادشاہ خان کے پیروکار ہیں اور مظلوم قومیتوں کے ساتھ برابر کے ہم کھڑے ہیں۔ ہم ان کے ساتھ اپنا جو ہے وہ جاری رکھیں گے۔ لہذا پاکستان میں بادشاہ خان کے نظریات کو اپنایا جائے، محبت کی سیاست کو اپنایا جائے۔ اور میں اس حوالے سے ساتھیوں جو کہ گرانو ملګرو دا بقایا خبره او پښتو کې کومه څه د اردو خو پاتې نه دي کنه۔ ایک بات جو کہ بالکل مشال کے حوالے سے ایک بات کرنی ہے۔ آج ان کے یعنی بہت سارے جو مجرم تھے یا ملزم تھے ان کو پکڑا گیا، اس بندے کو بھی پکڑا گیا جس نے گولی چلائی، یعنی 2 گولیاں اس کے بدن میں پیوست۔ ایک بات جو کھل کے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق جو معاشرہ ہوتا ہے اس میں ہر سوچ اور فکر کے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ قرآن میں آیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دوسرے کے عقیدے کی توہین نہ کرو، کہیں وہ تمہارے عقیدے کی توہین نہ کرو۔ یہ تو کچھ آئینی حیثیت ورکا چې چاته نه ملاویږي نو هغه به عدالت ته ځي او هغه به وایي چې ما ته میلاو نه ده ماله نو دی ورته وایي چې ولي خانه او خو د الیکشن ناره وه ته مې اوس په کوم ځای کې راکاږې بیا ورته بټو صاحب ووایي ولي خان د صوبۍ خودمختیارۍ خبره کوله دا چې بیا اسفندیار خان په وخت کې پوره شوه دا د 73 آئین کې موجود ده کنکرنٹ لسٹ په حساب باندې دا موجود ده بټو صاحب ورته وایي چې پاکستان مات شوی دی حالات ډېر خراب دي او نازک دي او ولي خان ته په دې وخت کې چې کوم دی لکه موږ سره ګزاره وکړه ولي خان ورته وایي ټیک
ما ته مې احساس کړ چې بلکې ماحول خراب دی حالات ښه نه دي زه 10 کاله ما له په دې دغه کې ګارنټي راکړه په دې عین کې چې 10 کاله پس به صوبۍ خودمختاري در کوم اوس حالات داسې دي چې ملک ته مسله ده ځکه چې بنګلادیش جوړ شي نو ولي خان په دې باندې دستخط وکړو نو چې نن په پاکستان کې دا یو متفقه عین دی نو ستاسو زموږ رهبري تحریک خان عبدالولي خان د دستخط د برکت نه هغه چې کوم دی متفقه عین دی نن به په پاکستان کې چې کوم دی نو عین دی زه ګرانو ملګرو د ولي خان په حواله خوش خوراک خوش گفتار خوش لباس تاسو مونږ لیدلی دی نو زه دې کشرانو ته دا خبره کوم یو ځل الیکشن بیلو بیا الیکشن ته ونه درېدو چې دې بابا ولې وایي کوم را باندې اعتبار نه کوي نو ولې ورته ودرېد مونږ دې بابا ستا په سر خو مونږ الیکشن ګټو او دې بس یو ځل شوی مونږ ورته وایي چې بابا خیر دی سینیټر به شي وایي چې قومي اسمبلۍ ته مې قوم نه لیږي نو سینیټر ولې شم زه سینیټر یم نه او اعلان یې وکړو چې د نن نه پس ته به زه الیکشن نه کوم نو نه الیکشن وکړو نه قومي اسمبلۍ ته بیا لاړو او نه سینټ ته لاړو د هغه له برکته به موږ کړو اصول بیا اصول دي چې دا د په دې تلو تلو کې به یو خبره د غني خان کتاب ولي خان راغونډ کړی دی ولي خان ډېر غمخوار سړی و نو د غني خان ده به دا شعري ټوله ګیشته راګیشته سوځوله ده نو یو کاتب یې ونه راوستو هغه ونه شعري لیکله نو کاتب به 2 رکعته لمونځ کولو بیا به یې لیکل کو نو ولي خان ورته چې دا ته څه لیکه دا زر لیکه وخت پکې ته خو ډېر وخت لري په لمونځ باندې هغه ورته وایي چې غني خان تش کفر لیکلی دی زه د خدای نه اول معافي وغواړم او بیا نو ګرانو ملګرو هغه ولي خان زموږ روحي روان بس هم په دې ختموم ځکه چې بیا به لګیم ولي خان چې کوم کتاب لیکلی دی ځوانانو د باچا خان کتاب ووایئ د ولي خان کتاب ووایئ تاسو به پوه شئ چې زمونږ قبله کومه یوه ده زمونږ تنظیم به څنګه وي مونږ به پارټي څنګه چلو مونږ به د دې خلکو خدمت څنګه کوو مونږ به په دې لارو کوڅو کې چې کوم دی سیاست څنګه کوو لږ خو سټډي پکار ده دې مشرانو چې کوم کتابونه لیکلي دي تاسو لږ هغه د خپل نظره تېر کړئ نو زه د ولي خان په عظمت باندې دا خبره ګرانو ملګرو ولي خان ډېر کم عمره و بلکې دا 2 کالو او دې کې چې کوم دی نو د خدای خدمتګارو په مرکز باندې فوج راوختو زمونږ د انګریزانو دا نور نو چې راوخته نو زمونږ په دې اتمانزو کې یو دفتر و د خدای خدمتګارو نو هغه 2 چته و کچه و 2 چته نو هغې نه خلک راګوزارو نو ولي خان بره و نو ولي خان خدای خدمتګار ته نه راچاپېره شو چې دې ورکوټ یې داسې نه راګوزاري کړي نو چته مطلب چې خدای مکه مړ نه شي نو دې کې هغه ولي خان مړ کو نو هغه ورځو کې دا ټوپک سره به سنګینونه نو زمونږ د رشکه یو شمشیر و چې هغه په دې پولیس کې برتي و په دې فوج کې نو چې د انګریز پرې راخوشې شو ده په دې دغه باندې سنګین باندې ولي خان والو نو چې د ده ورته خیال شو نو هغه سنګین ده په دې لاس پولي و نو ولي خان په خپل کتاب کې لیکي چې ما د غوښې اواز واورېدو چې دا څه وشوې ده د ده دا لاس چې سنګین واپس راښکو د ده دا لاس وشلېدو او باچا ولي خان چې کوم دی هغه بچ که چېرته هغه ګزار پرې لګېدلی و نو ولي خان به دا 2 کالو په عمر کې زموږ سره نه هسې چې کوم دی نو نه دي راغلي کاش چې وخت ډېر وی او بیا زه لګیا وې خو هغه ولي خان ته به صرف حقیقت ګلونه پېښ کړم بیا به زه دا پاڼه واړم چې ولي خوري د ښار په مخ کې تل قسم د ګلغوټو په مخ چا داسې زړور او دلاور ولي لیدلی دی او نور به د مراد پوره کېدو پسې لا چېرته ځم نن چې مې ژوندی دا شنغر ولي لیدلی او ګرانو ملګرو مونږ د هغې پاټی خلک
چې نن د باچا خان نسوی او د ولي خان زوی اسفندیار ولي خان هغه نن د دې کارتلې د سپاه سالاره ذمهواري په خپلو اوږو اخیستې ده او هغه چې کوم دی مخ په وړاندې روان دی نو چې کله ما پرون مو ویل نن ما خبره دلته زه دوباره کوم چې زمونږ د صوبې خود مختارۍ چې په 73 کې وه نه راکوله چې د باچا خان او د هغه د سپیانو ارمانونه په زړه پاتې شو او موږ ته هغه میلو نه شو ولي خان او د ولي خان د ملګرو ارمانونه په زړه پاتې شو میلو نه شوه د باچا خان نسوی او د ولي خان زوی او ستاسو زموږ مشر اسفندیار ولي خان هغه ارمانونه د پښتنو پوره کړل لهذا نن دا ناست ملګري زه په دې خبره اجازت غواړم چې ما تاسو ته سر کې یو خبره کړې وه چې زه به خبره کوم دا زما د اردو والې دپاره نه کوله چې زه ځان مظلوم نه ثابتوم زه د یو سوچ مطابق ویم ګرانو ملګرو زما یو زوی زما د مشر زوی اولاد نو زما د بل ورور اولاد او ای مې وکړو هغه چې کوم دی نوکر شو زمونږ هم زړه غټ و چې بس زه یو زوی خو خدای پاک کامیاب فضل الله اعلان په FM ریډیو چې میا صاحب د کفر د حکومت ترجمان دی او چې چېرته هم د رګونو نه درشي نو ټوټې ټوټې زه وزیر اعلی راوغوښتم بشیر بلور صاحب چې خدای پاک سره د خاورو وبخښي هغه افراسیاب خټک صاحب او رحیم داد صاحب ما ته وایي چې میا صاحب اوس یو په FM ریډیو اعلان کړی دی او زموږ د ایجنټ څومره پورت دی ته لږه ګزاره کوه نو لږ ساعت پس زه موسکی شوم ما ته وزیر اعلی صاحب وایي حیدرخان چې میا صاحب ولې ما ورته وایي چې مړ مې کړي نو یا یو ټوټه او یا سل ټوټې خو یری مې کړه چې یو ځل مړ شم نو بیا په دې ټوټو څه چې دی وایي ګیرې کوي ټوټې ټوټې کوي ما یری او زما کیده پخه ده مرګ یو ځل او نیټه چې کوم دی یو سیکنډ وړاندې رستو نه کېږي لهذا زه یریږم نه زه به خپل کار همدغه رنګ جاري ساتم ما ته دا پته نه وه چې هغه به ما نه مړ کوي بلکې په ژوند باندې به زما د زړه غوښې ما نه جدا کوي او دقه زوی زما د کور خوا کې د ریلوې پټلۍ وه مازدیګر لمونځ یې وکړو داسې پټلۍ باندې چکر والو چې دا ته شرکت پرې راغی او څلور ډزې په سر وویشتو څلور ډزې په سینه وویشتو زما د تره زوی ورسره و امجد موږ ته بیا کیسه کوله او خبره هغه هم په خپه باندې درې ډزې ویشتې وی چې تر هغې ورته ولاړ چې تر څو یې ساه ورکوي ګرانو ملګرو چې ما ته دا خبر راغی تاسو سوچ وکئ چې زوی د پلار خبر واوري خو لږ ډېر دا دنیا کې یو روان طریقه ده خو چې دا پلار د زوی خبر واوري دا ډېر ګران او زه چې رالم نو زه کور ته د پښتو په حساب چې وایي د زوی مخ وګوره نو زه چې کور ته د زوی مخ کتولی تلم ډېره ګرانه مرحله یې خو چې راواپس کېدم نو زما یو لور ده نو زما نیولي باندې چې موږ پلار ته داجي وایو چې داجي زما دا ورور یې ولې شي دا سوال هغې په ما ځکه کوم چې که ستا زوی نه وی نو زما ورور به ما نه نه تلو ګرانو ملګرو زما څه قصور و زما دا قصور چې خودکش دماکه به وشوه نو ما به خوښې په کفن کې نغاړلې زما دا قصور چې زخمیانو نه به ما وینه ورکوله او زه به په میدان ودرېدم چې زما د قوم حوصله کمزوري نه شي نو ما به د نرتوب خبرې کولې
نو هغه وی چې نن مطلب چې میا صاحب په پردو زامنو به ډېر چغېدو نن به یې پته لګي چې دی څه نو ما یې د دې خپل کردار سزا راکوله او ګرانو ملګرو ما وی چې خدایه زما حوصله مضبوطه کړي ځکه چې سبا زما په کور بله خودکش دماکه وشوه او زما د کور د 19 کالو دوه ځوانان نور شهیدان شو او دا به زه ناست وم زه حکومت په زور پرېښم نه ماته ویې ته به د کور جومات کې نه کښېنې او زه ډېر خفه وم چې زه به څنګه په خپل جومات کې نه کښېنم ماته ویې د کلي نه ځه ما چې مړ شم کلي نه پرېږدم نو زموږ په خوا کې یو کالج و کالج بلډنګ کې موږ دعا ته ناست وو نو هغه جومات ته رال چې زموږ روندۍ دعا کېده نو چې زه نه وم نو زموږ په کور ورغلم خو پولیس چې پې اواز وکړو نو په لاره کې هغه ځان بلاست کړو نو زموږ د 19 کالو دوه ځوانان نور شهیدان نو ما له خط راولېږلو په درېیمه ورځ دا چې دا اوس وایي چې مونږ ډېر خلک مړه کړي ما له خط رالو د بیت الله مسعود د ملګرو چې دا خو مونږه ستا لکه ستا د عمل په بنیاد چې زوی تا نه مونږ جدا کړی دی دا خو سزا نه ده سزا به هغه چې ته ووځو او باقاعده لیکلي چې نن به دې پته لګي چې څنګه خبرې زما په ټول داسې خلک ناست په ټولو جړل بشمول بشیر بلور صاحب او وجي بلور صاحب چې یو ما نه دې خوا ناست یو دې خوا دی جړل ما یا خدای زما په سترګو کې اوښکې وچې چې زما قوم زما د سترګو اوښکې ونه ویني یعنې هڅه خو د عقیدې مطابق زمونږ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د خپلو بچو په مرګ باندې د سترګو مبارکو نه اوښکې لاړې او صحابانو ورته حضور تا خو جړه منې کړې ده رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ورته ما جړه منې کړې ده دا خو بې اختیاره چې زما د سترګو نه اوښکې ځي نو زه به څه نو که بې اختیاره زما د سترګو نه اوښکې تلي ما به سنت نبوي ادا کړم خو قسم خورم چې زما وس رسېدو ما د سترګو نه اوښکه نه وې ما وی چې زما د خلکو حوصله کمزوري نه شي او دهشتګرد ونه وایي چې دی ویرېدو لهذا ما په هغه ټایم ووی چې حسین رضی الله تعالی عنه شهید شو او یزید چې کوم دی نو حکومت سنبال خو نن د یزید منونکي خلک نشته او د حسین منونکي خلک شته لهذا موږ د حسین پیروکاران یو خپل سر به کلمو خو یو یزید ته ګټو نه ګرانو ملګرو هغه وخت زه دا خبره په دې ختموم چې دا حوصله به ما د خدای راکړه او د باچا خان سوچ او فکر راکړه که زه د باچا خان سپی نه وې که زه د خدای خدمتګار د تحریک او تسلسل نه خبر نه وې او که زه د قومي مبارزې نه خبر نه وې او که زه د وطن نه خبر نه وې نو دا نرتوب به ما څنګه کو ځکه خو زه د باچا خان سپی وم نو په نرتوب مې ووي چې دا خو مې یو زوی که لس زامن وی نو زه به یې په دې قوم قربان کړم نو په دې ډول اجازت هم غواړم او تاسو ټولو ملګرو ته چې تاسو ډېر خوش قسمته خلک یئ پاکیزه جدوجهد کول د سړي زړه ته تسکین رسوي تاسو که دا په ایمانداره خدمت کوئ دا د دنیا هم ګټه ده او د آخرت هم ګټه ګوره خپل کارونه کوئ خپل روزګارونه کوئ خو چې کله د باچا خان د قافلې مشري کوئ نو چې کار کوئ نو ډېر په ایمانداره او په خلوص او دا تاسو چې ناست ملګري یئ تاسو خو زما نه ډېر ښه یئ دا خو صرف د تربیت په بنیاد ما دا خبره وکړه او چونکې انتها پسندي زیاته شوې ده نو زه د باچا خان د تربیت په حواله تاسو ته یو خبره کوم چې انتها پسندي په هر شکل کې منې ده رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د زندګۍ زه بار بار دا ځکه ویم چې تاسو مغزو ته پروزي د زندګۍ د تېرولو یو طریقه وه میانه روي ایکسټریمزم په هېڅ قیمت ټیک نه دی
که په لیفټ کې ایکسټریم ته ځي هم ټیک نه دی او که په رایټ کې ایکسټریم ته ځي هم ټیک نه دی میانه روي درمیانه چې په ولاړه ځي نو درمیانه چې خبرې کوي نو درمیانه مطلب چې ته هر یو کار چې ګرم یو شی څښې نو به ډېر ګرم وي نه یخ دا ټولې خبرې روټۍ به نه ډېره ګرمه و نه یخ هر شي کې درمیانه د باچا خان په فلسفه کې دا درمیانه فلسفه ده دا د ایکسټریمیزم فلسفه نه ده مونږ انتها پسند نیو مونږ شونستان نیو مونږ قوم پرست یو او په قوم پرستۍ کې چې کوم دی مونږ د ټول انسانیت سره مینه کوو باچا خان خپل سیاست د انسانیت په بنیاد کړی لهذا خدای او رسول خوشحالېږي چې مونږ د ټول انسانیت خدمت د خدای د رضا لپاره کوو د ذاتي غرض نه هم په دې د اجازت غواړم خو زه اکثر وایي په دې دوزخ کې درې پیانو په یو د فرشتي ډیوټي نه وه په دې دوه وه چا تپوس وکړو چې دا وایي وایي دې دوو کې پردي قومونه دي سر ته راخېږي په دې یو کې پښتانه دي دی د یو بل خپې راکاږي دې سر ته نه راخېږي څنګه چې تاسو خاندئ داسې پردي قومونه هم خاندي لهذا وخت ډېر شو او دلته شاه صاحب تاسو نه یو لوز وشو خو خو شاه صاحب دی هغه زما نه یو مرتبه اوچت دی ځکه دا میاګه د ګزارې وایي خو زه خو د باچا خان مې یم او د هغه په سکول کې مې سبق ویلی د پوخ قسم به درنه ده دا چې څومره خبرې دي په ایمان یې وایي دا د نرتوب خبرې دي او که نه دا د دې قوم د کچې خبرې دي او که نه دا ستاسو زمونږ د خویندو میندو د عزت او د بچو د مستقبل خبرې دي او که نه د پلار نیکه د پټکي او د هغې د غیرت او د وطن د آبادۍ خبرې دي او که نه نو بیا به مونږ په ایماندارۍ دا جدوجهد کوو که به نه کوو نو ځئ ایمان تازه تاسو خو اوسه د چیرې شا شاته ګورئ د کیمرو شاته دویم لاسه مو چت کوي دویم شاته دا کیمرې ورته داسې کوي چې د چا لاسه کې فرق اوس یې دومره وغړبوئ چې دښمنان یې واوري